شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دمخکې دا موضوع را روانه وه. درې خبرې وې په موضوع کې. یو داسې نښې د قرآن او حدیث نه چې د هغې نه انسان ته پته لګي چې زما ایمان کمزوری شوی، او دویم په دې موضوع کې دا خبره وه چې څه اسباب دي چې د انسان د ایمان کمزوری کیږي. دو سبب ما مخکې جمعه کې او دو جمعو کې بیان شو. یو سبب خداو دا انسان ایمان زکه کمزوری کیږي چې د قرآن نه لري. قرآن سره چې چا څومره تعلق کم وي، اقا عمره به د انسان ایمان کمزوری. څرنګه چې د انسان د قرآن سره تعلق زیاتی نو الله ولا زیات ایمان ورکوي، قوي ایمان ولا ورکوي. دویم مخکې جمعه کې ما ویل کله چې د انسان مقتدا صحیح نه وي، دی چې په چا پسې روان وي، که حاکم وي، که عالم وي، که راهب او پیر وي، د دې په وجه باندې هم د انسان ایمان کمزوری کیږي، ایمان یې خرابېږي. لږ نن جمعه کې نور اسباب ویمه چې ایمان ولې کمزوری کیږي. یو په هغه اسبابو کې دا سبب هم دی عدم تعلم العلم الشرعي. کله چې یو مسلمان رور می شرعي علم نه حاصلې، دینی علم نه حاصلې، دا انسان به کمزوری ایمان والی، د ایمان به سات په ساتي. اگر کده به دعوه د ایمان کوي خود د ایمان به کم وی، لګ د ایمان به سات په ساتي کمزوری کیږي، زیاتیږي بنا. شرعي علم حاصلول دارنګي د سلفو د دې امت کتابونه کتل، خاص کر هغه کتابونه چې هغه صرف د ایمان په موضوع باندې جوړ دي. صرف دی هغه علماو جوړ کړي چې د ایمان مسله پکې کوي، د ایمان وضاحت پکې کوي. چې کله یو مسلمان شرعي علم نه کوي، د نیکانو خلقو کتابونه نه ګوري، د ایمان کتابونه نه ګوري، د دې مسلمان رور می ایمان سات په سات کمیږي، زیاتیږي نه. نن خو یو لوی فساد او یو لوی خبره ده ځان ته مسلمان وای، مؤمن ځان ته وای، خو د ایمان د پاره چې الله کم کتاب د اسمان نه په کومه ژبه را لېږلی دی، والله دا مسلمان رور می د هغه ژبې نه د سره خبر هم نه لګ. بلکې ډېر افسوس دا دی، ډېر خفګان دا دی، یو سړی 24 غنټې 15 کرته مونځ کوي، خدا زما مسلمان رور دومره علم نه دی حاصل کړي، دومره عربي نه دی زده کړي چې د دې مانزه په معنا باندې پوه شي. لګ دا مونږ چې د ایمان د زیاتوالي او لوی ذریعہ ده. په دې وروسته به ان شاء الله دا مسله په بل ځای کې کومه. خو زما مسلمان ورور د کار کوي چې د عربی زده کوي، انګلیسي زده کوي، دا اردو زده کوي، د فرانسیسي زده کوي، د بل هر یو ژبه پاغي روپۍ ورکوي، هغې لپاره هر قسم تاوان کوي. خو کته د مسلمان رور نه تپوس وکړې ستا آسماني کتاب چې په کومه ژبه راغلی دی هغه تا ته څومره معلومه ده. لږ عمر به یو خبره کوله، ډېر عمر هغه سړی و چې الله د ده په دې زړه کې خیر اچولی و، او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی په دې امت کې که چاته الهام کیږي کنه نو یو پاغه الهام والا کې عمر دی. عمر
عمر ته به د خیر خبرې الله په دې سره کې اچلې لګ. عمر امت ته یو مورق العجلی وای. عمر امت ته ویلیو تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تعلمون القرآن. عربی جبه بدسی ازدکه لکه قرآن چې څنګه ازدکه. عربی زبان بدسی ازدکه عمر وی لکه ته چې قرآن څنګه ازدکه. دا خبره واوره. دا عربی جبه چې د نه ازدکري والله ته په قرآن نه پوهیږي لګ. عمر وی والفرائض دا فرائض می ازدکه فرضی خبره. فرضی خبره می ازدکه کم شی فرض دی کم نه پر او درېمه خبره به رسې کوله والسنه او تاسو د نبی طریقې می زکای او دا دریوانه خبره به دسی زکوي کما تعلمون القرآن لکه څنګه چې تاسو قرآن زکوي لګ. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې اثر باندې تعلیق کوي. شیخ الاسلام وی کله چې انسان عربی جبه زدکی عربی جبه د په اقوالو د عربو باندې پوهیږي. په دې دین کې صحابهو نه ډېر اقوال نقل دي. په دې دین په کې زما د نبی نه ډېر حدیث را نقل دي. تا چې عربي ژبه زده کړه ته به په دې اقوالو پوه شې، ته به د خپل نبی په وینا پوه شې، ته به په قرآن باندې پوه شې لږ. او تا چې د نبی سنت زده کړل تا به ټول اعمال به زده کړي. د دې د وجې نه ستا د نجات او د خلاصۍ ذریعه به دا جوړه شي. ما خبره کوله خبره ته سوچ کړه. ایمان زمنګ ولې کمزوری کیږي؟ منګ او تاسو هغه جبا چې په کم د ایمان د زیاتوالي ذریعہ ده یا کم علم چې شرعي علم دی منګ هغه نه حاصلو نو ته په انګلیش باندې یا په ام ای باندې خو ته خپل ایمان نشي زیاتولی. زما مسلمان وروره لګ ستا په انګلیش باندې ستا ایمان نه زیاتېږي، نه دی په اردو باندې ایمان زیات او نه دی په بله دا دین یا ایمان چې ستا زیاتېږي دا په کم دا به په شرعي علم او په شرعي ژبه باندې به حاصلېږي لږ. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا لوی عالم دی یو کتاب لیکلی اقتضاء الصراط المستقیم. په هغه کې د عمر نه دا خبر را نقل کړې چې عمر به چې څوک ولیدو چې راوه به د عربۍ نه په بله ژبه کې خبرې کولې نو هغه به داسې کار کاو دوره به یې پېچوته کړی یو څو واره به یې ورکول. نهى عمر عن الرطانه. عمر ویلی عربي ولې نه وی چې عجمي وی. دا عربي ولې نه زده کوې چې عجمي زده کوې لږ. یو لوی عالم دی تېر شوی دی امام شافعي رحمه الله. امام شافعي رحمه الله وی ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لجهلهم بلسان العرب. دا خلقو کې چې څومره نن اختلافات دي، څومره جهالتونه دي، څومره نقصانات دي، د دې یوه وجه د هغه دا ده چې دې خلقو عربي ژبه پرېښودې ده او دې خلقو لمیلهم الی لسان ارسطاطالیس. دی د ارسطو کلام زده کوي، د محمد رسول الله خبرې نه زده کوي، د قرآن خبرې نه زده کوي. نو ته څرنګې مسلمان یې ستا به ایمان څنګه زیات شي؟ بلکې سات په سات به د ایمان ښکته راولیږي لږ. یو ښایسته مثال ویم چې انشاءالله موږ په خبره پوه شو. جابر ابن عبدالله وی رضی الله تعالی اتی عمر الى النبي صلی الله علیه وسلم بنسخه من التوراة. عمر یو ځل داسې کار وکړو د تورات یو نسخه مندلې وه د تورات. ځکه د رسول الله پورې تورات اصل نسخې وی په دنیا کې، اصل کتاب د تورات په دنیا کې و. نو عمر یو ځل د تورات یو نسخه ومندله، یو کتاب یې ومندو او دا یې عمر رسول الله ته راوړل، د الله نبي ته راوړل. سوچ یې دا و چې دا کتاب به زه د رسول الله په مخ کې ووامه او دې لپاره به یې ووامه چې د الله نبي ته پته هغه خو پیغمبر دی نو هغه به ما ته ووایي چې یاره دا خبرې پکې سمې دي یا دا پکې ورانې دي یا دا خبره صحیح ده. دا یې سوچ ولګ. فسکته
رسول الله چپ شو او فجعل عمر یقرأو عمر دا تورات دای لستو دا تورات یې داسې لستو مثلا لکه موږ چې فاتحه لولو الحمدلله رب العالمین داسې په تورات کې هم داسې سورتونه داسې آیاتونه لکه څنګه چې په قرآن کې دي لږ عمر چې کله دا تورات لستو و جعل وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یتغیرو زما د نبی دا مخ بدلیدو صلی الله علیه وسلم زما د نبی دی مخ کې سات په سات تغییر راتو پر مخ کې سات په سات تبدیل راتو په بل روایت کې راځي د الله د نبی دا مخ دسی سور شو فکأنما فقع فی وجنتیه الرومان لکه زما د نبی په دې اننګو کې چې چا انار نه جوړ کړی وي داسې نبی صلی الله علیه وسلم سره غوسه شو خو خبرې ته سوچو که زما مسلمان وروره تورات وا آسماني کتاب وا صرف دومره وا چې زمون کتاب نو قرآن نو لګ ابو بکر وتوی عمر ته اے عمره سکیلت کالسواکلو ما ترى ما بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم موین دی بوری شا پتا باندې تا دی الله هلاکی عمره ته د رسول الله دی مخ ته نه ګوري چې رسول الله څومره غوسه شوی دی لګ عمر چې مخ را چت کو د رسول الله مخ ته وکتل چې د الله نبی غوسه شوی دی زری ویل اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله زد الله نه په الله پنۍ غواړم یا الله ما د خپل غضب نم بچ کا او یا الله ما د غضب د رسول نم بچ کا یا الله او بیا ویلې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ز الله ترب ویما د الله نبی مغه سکیگا ز اسلام ته دین ویما مغه سکیگا ز تا ته د الله پیغمبر ویما ته زمون پیغمبري من غلطی وشلک د الله نبی وته یو خبره کوي خبره ته سکی وته وای د الله نبی والذی نفس محمد بيده د الله نبی وای په هغه ذات مې قسمی چې د کم ذات په لاس کې زما روح ده اق ذات مې قسمی لو کان موسی حیا کنن موسی ژوند دی او فتبعتموه تاسو پاغه پس روان شوی وترکتمونی او زم پرې خو دی لزللتم عن الصراط عن سواء السبيل سملار بم پرې خو دی او د کوپر په لار به ورغلی ویل حالدار چنن لا موسی ژوند نه دی او ته بیا قرآن پرې دی او ته تورات لولې ته څنګه مسلمانی لګ او بیا الله نبی فرمایلی کنن موسی ژوند دی لو کان موسی حیا لتبعنی کنن موسی ژوند دی ز چې کوم کتاب لولم موسی به معک کتاب لوستل لګ علیه الصلاۃ والسلام خبره ته سوچو که زما مسلمان وروره نن دی مسلمان د یو خبره وکي ځان ته چې قرآن باندې ایمان والا وای دا مؤمن رور مې رسی وای خا چې د تورات لوستل روا دي چې چا قرآن نه زده کړي نو ته اے بی سی زده کول په کوم کتاب کې به تعالی جایز دي چې تا ول خپل دین او ایمان نه زده کړي دا به کوم ځای نه جایز شي لګ علما یو خبره کوي دې خبره ته سوچو یو انسان اول خپل دین شرعي علم شرعي حاصل کی صحیح طریقه باندې بیا کته نور علمونه حاصله مثلا ته انګلیش زکه ته بل جبا اغیر پرم خپل شرطونه دي خو اول خو به تا خپل دیني ذکرې کنه رسته باغې زکه چې یو مسلمان چې د اولی ورځې نه پیدا شي بابا جان اولنا په ای بی سی کې کېږي او د څه تنوي چې بچیا اول به په هغه کتاب ذکول فرض وي لازمي وي په کم کتاب باندې چې زما اوستا ایمان زیاتیږي د کم کتاب د وجنه چې زما اوستا ایمان ته ترقی ملاويږي لګ د دې د وجنه لک سوچ کول غواړي لک فکر کول غواړي د یو زما مسلمان رور د سوای چې الله زما د ایمان زیات کی د ټولو نه اول د سکارو کا دا قرآن نه دی دا خو اول لکه دا مخکې ما تفصیل ذکر کړي
اول به ته د قرآن علم حاصلې چې ستا په ایمان کې چرته کمی رانشي. یوه دویم کار به ته داسې کې، دویم کار د حدیثو کتابونه به زده کړي. دا به لږ واورې، بخاري ته کښېنه، مسلم ته کښېنه. نن چې ته ګورې اکثر خلک د دین نه مخ اړوي، ډېر خلک د نبی په سنتو پورې اعتراض کوي، په هغې پسې ټوکې کوي. والله د هغې وجه دا ده د بخاري چرته ویلې ده، د بخاري ته چرته غوږ ایښودی، د مسلم ته کوم ځای کې، د مشکات ته په کوم ځای کې. والله هغه کتابونه لولي چې هغه د ایمان د ختمېدلو ذریعه ده. لک اکثر چې ته نن وګورې ځنې خلک ملحدین شي، ځنې خلک هغه شي چې هغه په سنتو اعتراضونه کوي. ځنې داسې خلک هم په دنیا کې شته نعوذ بالله چې د دې نورو علمونو د حاصلولو د وجه نه کافر شوي دي، دهریان شوي دي، رب العالمین وجود نه مني. دا ولې؟ زما دې بدبخته مسلمان رور اول شرعي علم نه و حاصل کړی او هغه نور کتابونه یې ویل، هغه سبب د دې شو چې دی د ایمان نه بیخي محرومه شو. لږ بیا ځنې کتابونه ورونو داسې دي، علما وی دا د ابن تیمیه کتابونه، دا د ابن القیم کتابونه، دا د ابن رجب کتابونه، دا د نیکانو خلقو د ایمان په باره کې لیکلي دي. او دا کتابونه چې سړی ګوري او والله د هغه انسان په د ایمان کې سات په سات ترقي راځي. لږ یو لوی عالم دی، تیر شوی دی، اوس وفات شوی دی، الله دې وبخي، شیخ گوهر رحمان رحمت الله علیه. هغه وی ما چې دا ابن تیمیه او ابن قیم کتابونه کومه نه وې کتلې، پته نه لګېده چې زه به د کمې ګمراهۍ په کنده کې نن روان وې. لږ خو د ابن تیمیه کتاب به ته څنګه وګورې، تا عربي نه دی زده کړې، تا علم شرعي نه دی حاصل کړی، ته به د هغه په کتاب پوه شې څنګه. لږ د ابن تیمیه یو کتاب دی، کتاب الایمان، صرف په دې موضوع لیکلی دی چې دا ایمان څه ته وایي. لږ او ایمان په څه باندې راوړل غواړي، ایمان په څه باندې ماتېږي، د ایمان ټولې خبرې پکې والله په تفصیل ته ذکر کړي. خو چې زما دا مسلمان رور خو په دې عربۍ خو لږ پوهېدی، نو کتاب به راخیستی وی، په هغه باندې به پوه شوی وی. شعبه ابن الحجاج وای من احب الله احب محمدا رسوله. دا خبر یاد ساته، څوک چې د الله سره مینه کوي هغه به د خپل رسول سره مینه کوي. کم رسول دی؟ محمد. او څوک چې د محمد سره مینه کوي، محمد څوک دی؟ عربي دی، محمد عربي دی، نو هغه به د ټولو عربو سره مینه کوي. او څوک چې د عربو سره مینه کوي نو هغه به د عربۍ ژبې سره مینه کوي. ولې به ورسره مینه کوي؟ قرآن دی په عربۍ کې دی، ستا د نبی ژبه عربي ده، او جنت ته چې ته لاړ شې هلته به الحمدلله ژبه عربي. که دا قرآن کې الله داسې وایي انا جعلناه قرآنا عربیا، الله فرمایي دا قرآن ما په عربۍ ژبه را لګړی. کله فرمایي نزل به الروح الامین على قلبك بلسان عربي مبین. الله فرمایي دا قرآن ستا د زړه باندې راوړی دی. چا راوړی دی؟ هغه پاک روح راوړی دی، او دای چې راوړی دی په پاک عربۍ واضح ژبه باندې دا قرآن راوړی دی. ځینې خلک ځینې کتابونه ګوري، هغه د انسان د پاره د ارتداد او د کفر ذریعه جوړیږي. ما چې مخکې خبره وکړه چې کله د تورات ویل جایز نه دي وروړه، چې تا خپل دین نه دی زده کړی، ته بل کتاب ځینې مجلس کې به ته کښېنې، والله تا چې عربي ژبه نه زده کړې، والله ځینې سړی به په دې خپل دین کې شکې کړي. دا ولې؟ تا خپل دین که سم زده کړی وې، ته به ولې خرابېدلی؟ یو سبب د ایمان د کمیدلو هغه دا دی، نم شرعي علم حاصل کو، نم هغه کتابونه چې د ایمان دي هغه ولوستل، نم هغه کتابونه چې د سلفو دي نم هغه ولوستل. د دې د وجې نه څوک یو کتاب چا میلان دی، د چا یو علم ته میلان دی، د چا بل، هغه بیا بل طالب کفر هغه زیاتی، طالب ایمان نه زیاتی، ستا به بل طرف ته میلان پیدا کېږي. څلورم سبب د ایمان د کمیدلو
وجود المسلم فی مجمع سوء. کله چې زما وروره مسلمانه په داسې ځای کې د ژوند راغې، داسې مجمع کې د ژوند راغې، په داسې علاقه کې د ژوند راغې، په داسې ملګرو کې د ژوند راغې چې هغه غلط خلکو. دا خبر یا ساته، ته کو هر څومره کلک ایمان والی خو چې غلطو خلکو سره د ژوند راغې، دا خبر یا ساته ستا به سات په ساتې په ایمان کې ښکتوالی راځي. لکه زمونږ دې زمانې ته چې وګورې، مونږ څومره په کومه مجمع کې یعجو بالمعاصي. والله مونږ په داسې مجمع کې یو، داسې مجمع مونږ په داسې وخت کې په داسې خلکو کې ژوند تېرو چې دا په هذا دا یو ته چې ګورې یباهي بالمعاصي، داسې مجمع به یو به ګناه کوي او د هغې سره به فخر کوي، وایي ما دا غلط کار کړی دی. لږ چې وګورې بل طرف ته په هذا، دا بل طرف ته چې لږ سترګې راواړې په هغه کې به دا بل شراب څکي یا به سیګریټ څکي یا به بله نشه کوي. چې بل طرف ته مخ واړې دا بل به تصویرونه وباسي، چې بل طرف ته مخ واړې دا بل به ویډیوګانې وباسي، چې بل طرف ته مخ واړې دا به ګیره خرئ، دی بل طرف ته چې مخ واړې دا به ګیره وړه کوي، دا بل طرف. والله اقا طرف ته به د میلان پیدا کېږي چې په کومه مجمع کې وي او کم طرف ته تصور خلک به ټول اقا طرف ته کېږي. او مجالس چې ته ګورې چې مجمع جوړیږي، مجلسونه چې جوړیږي، مجلسونو کې دا یو وسره دا مجلسونه الکه څه خبره مجلس کې یاره بس دا باس به سراسر نشته او بس، او یاره چرته دا وظیفه او چرته دا نوکری سوچ به، یا به د حکومت باسونه، حکومت یا به د انتخاباتو باسونه. والله دا هغه ټولې خبرې دي چې تا نه ایمان کمی، دا ستا ایمان طرف ته نقصان رسوي. خپل خبرې ته لږ سوچ وکړه، په داسې مجمع کې ته ولې کښېنې، په داسې خلکو کې ته ولې کښېنې چې هغه د سوء او د ګناه مجمع ده، اسې نه چې ایمان دنه کم نه کړي او ایمان ته دې نقصان ونه رسوي. د خلکو کورونه چې وګورې، په کور کې ټول باطل خبرې، ټول غیبتونه، ټول تهمتونه، ټول الزامات، هره ګناه په دې کورونو کې دننه کېږي. داسې نه دی د کور مجمع سمه شوله، نه دی د علاقې مجمع سمه شوه، نه دی د ملک مجمع سمه شوله. په دې کې به ایمان ته ورځ په ورځ باندې نقصان رسېږي، ایمان پکې نه زیاتېږي. یو حدیث وایم چې لږ په خبره پوه شي. د ابو سعید روایت دی رضی الله تعالی عنه، رسول الله فرمایي په مخکې زمانه کې یو سړی یو کم سل مړي کړي، قتل 99 نفسا، یو کم سل مړي دی ظالم دی کلی دی انسان کړي. خو بل ورځ په دې سره کې، او دا حدیث صحیح حدیث دی، بل ورځ په دې سره کې یو خبر رااله، زړه کې دا خبر رااله چې را توبه وباسم، ګناونه مې غټه ګناه مې کړې، ډیر نقصان مې کړې، چې توبه وباسم چې زما به توبه یې کنه. چا مې تپوس وکړو، ویل په دې ملک کې راته، په دې علاقه کې راته د ټولو نه لوی عالم وښیوی چې د هغه خواله لاړ شم. هغه له چې چا ورته یو راهب وښود، مولا نه و، اسې عابد و، اسې بزرګ یې د ځان نه جوړ کړی و، عالم نه و. لږ دی چې وله کله خواله ورغی د دې عالم خواله، چې خلکو ته عالم و، عالم نه و راهب جاهل و. تپوس یې ترې وکړو، ویل زما توبه شته، هل لی من توبه. هغه جاهل و، هغه د الله د دین نه و خبر. ویلې یو کم سل مړي دي کلي، ستا توبه نشته. الله اکبر. هغه چې دا خبره غلطه وکړله، بس داسې جاهل او دا سړی هغه دغه کس یې پې د پاسه مړ کړو. خو بیا یې دا تپوس کاوه چې یاره لوی عالم به په دې علاقه کې څوک چې زما دپاره توبه شته کړه. چا ورته یو بل عالم وښود، لوی عالم، دا عالم و حقیقتا. دی چې وله راغی تپوس یې کوي، هل لی من توبه، زما توبه شته؟ ما سل مړي کړي، سل. هغه ورته وایي من یحول بینک و بین توبتک، ستا او ستا د توبې په منځ کې به څوک حایل شي؟ توبه دې شته. خو زه درته یو خبره کومه، زما دا خبره مقصد دی، انک بعرض سوء، ته په داسې علاقه کې اوسېږي چې ستا ګیر چاپېره خلک ټول غلط خلک دی. لږ توبه دې شته، خو هغه پلانکي کلي ته به لاړ شي،
فإن بها اناس يعبدون الله، پاک علاقه کې خلق لري د الله بندگی کوي. تعال تلار شکیری شي ستا توبم قبول شي او الله دې معاف کی. خود دې غلطو خلقو خواته به نور نه ورځي لګ. او سړی روان شو، چې روان شو په لار کې ول مرګ راغی او نور په حدیث کې تفصیل دی. توبه قبول شوی و، رب العالمین ولا توبه قبول کړي و. ولی ځکه ولا قبول کړي د نیکانو خلقو خواته تو د بدان خلقو خواته نه تو لګ، د غلطو خلقو خواته نه تو. زما ورور مسلمان دې خبره تلک سوچ. کنعان د نوح علیہ السلام بچیو خو ولی هلاک شو؟ والله د غلطو خلقو سکه راسو لګ. اگر کو د پیغمبر بچی لګ. د لوط علیہ السلام خزا یا د نوح علیہ السلام خزا ولی هلاک شولا؟ ولی کوپر باندې ولی کوپرو کو د کافر خواته بتل راتل لګ. زکه زما قران د سوي زی په زی د سوي یو دی وی وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الله وی پاغه مجمع کې بنکینه کم خلکو چې خپل دین نه لوبي او مشغولتیا جوړ کړي د دې خلکو خواته بنکینه لګ. ستا ایمان ته به نقصان رسیږي. دا خبر یاد ساته. ستا ایمان به کمیږي د غلطو خلکو سره چې کینه چې هغه کم باس کوي کم کار کوي اکه طرف ته بستا اعلان پیدا کی. ځکه محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د مؤمن به د کافرو د مجمعین دومره لري کینی، دومره به لري کینی. الله په د الله نبی فرمایي چې لا تترا نارهما، چې ستاو داغه پمنس کې دومره لري والے چې ستا اور او داغه اور یو بل تخکار نشي لري به د کافر نه اوسېږي. او ته دا مو وایې زما مسلمان وروره چیرې پلان کې دي کې ګناه کېږي د هر چا خپل عمل نه. زما استاد دین داسې نه دی. یو ځای کې ګناه کېږي او ته بیا هم په غلطه مجمع کې ناستې، په غلط ځای کې ناستې. عمر بن عبدالعزیز رحم الله زمانه وه، څه کسانو شراب کړي. یو ورته خواته هسې ناستو بزرګ هسې نیک عمله هسې ورته کتل شراب یې نس کړ. چې عمر بن عبدالعزیز خبر شو ویل اول په ده باندې حد قایم کوي. ولې دتا چا ویلی چې په دې مجلس کې کینا؟ ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن لدانه دی جایز چې دې په دې دسترخوان باندې کینی چې په هغه دسترخوان کې شراب اړول کیږي راړول کیږي. یو ځای کې یو سړی سیګریټ څکي او ته ګورې او ته یو ملګری دی نصار اخلي او ته په غلطه مجمع کې ناستې. یو سړی دی چرس کې، یو سړی ایرون څکي، بله ګناه کوي. والله یو سړی د زنا فلمونه ګوري او ته په دغه مجمع کې ناستې. دا بستا بلکې زما نبی فرمایي داسې ګناه به یا په لاس منع کوي یا به په ژبه منع کوي، کنې منع کوي او ته بیا هم د دې ګناه په مجلس کې ناستې. په زړه کې ته سوچ هم نشته. د الله نبی فرمایي ستا دومره کمزور ایمان دی چې د دین هغه پلو د ذرې په عمره ایمان هم بیره پکې نشته دی. غلطه مجمع کې مه کښېنه. هغه مجمع چې د ګناه مجمع ده. یو آیات ویم او خبره ختمومه. قرآن کې الله فرمایي مؤمن رور دی، مؤمن مسلمان دی، خو د کافرو په ملک کې اوسېږي، هجرت نه کوي او کافرو په ملک کې اوسېږي. الله فرمایي د دې مؤمن رور سره د سبا مدد نه کې، د سبا تعلق نه ساتي. دی ولی غلط کار کوي، ولی د کافرو په ملک اوسېږي. الله فرمایي والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء. یو مؤمن رور دی خو کافرو په ملک اوسېږي، د کافرو د ملک نه راوځي. الله فرمایي د سبا ستا دوستی نه ولی دا غلط سوچ والا دی، اسنه چې کوپر ته ونه رسي لګ. ځکه امام مالک سے بویلې یو ځای کې تناستې خلق په صحابه او پسې خبره کوي، غلطه مجمع لګېدله. د روافضو مجمع ده. داسې مجلس دی چې ابو بکر پسې خبرې کېږي، په عمر پسې. داسې مجلس دی چې صحابه پسې خبرې کېږي، تابعینو تابعینو پسې خبرې کېږي. په دې مجلس کې مه کښېنه که ځان ته مؤمن وې. ولې دا چې خو خلکو پسې خبرې کوي دا غلطه مجمع ده. په غلطه مجمع کې نن سبا چې زه کله سوچ وکړم یو ځای کې به ختمې د قرآن یا به ختمې د بخاري، والله په هغه مجمع کې به سوا د ګناهونو نه نور څه نه لګ. ته به سوچ وکړې، ته به دا فکر چې زه دې مجمع له راغلی یم، ما له به الله اجر درکړي.
چې یو ځای کې ویډیو کېږي یا تصویرونه ایستل کېږي یا په یو ځای کې فرقواریت ته دعوت ورکېږي یا یو ځای کې داسې خبره چې الله او رسول سره ستا تعلق نه جوړېږي یا بدعاتو غلطو کارونو ته دعوت ورکېدی شي داسې مجلس کې تاله کېناستل نه دي جایز. ولې ستا ایمان ته پې نقصان رسي، ایمان دې په خرابېږي. لږ حاصل د خلاصه د خبرې دارونو دو اسباب نن می ذکر کا. کله چې شرعي علم را سره نه، کله چې د نیکانو کتابونه ما او تا نه ګورو، ما او تا قرآن نه ګورو، د حدیثو کتابونه نه ګورو، د نیکانو کتابونه نه ګورو، زما او ستا ایمان به سات په سات کمیږي. دویم کله چې موږ په غلطه مجمع کې ژوند تیرو، غلطو خلکو سره کینو پاسو، دا خبر یاد اوساته د دې په وجه باندې ایمان ته نقصان رسیږي. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د ایمانونو حفاظت وکړي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.